اعمال دون خراب شوی چې لونه به دې بدبختو جمدی خخولی او خپل حقیقی میندې سکه میندې او سکه خویندې پکې بعضې خلکو په نکاح غشتې وي. هغه د جاهلیت دور چې د انسان عقلم نشي غشتی، ډاکې دومره چې په لاره باندې به قافلت نشوتلی، جوارې عامې، شرابونه عام، تر دې حده پورې چې طواف به یې کو د بیت الله شریف نه نو بربند طواف به یې کو، مردارې غوښې به یې خوړلې، یو افراتفري وه او یو بدعملي وه او د چا زړه چې څه منل ابه یې کول، داسې دور و. په دغه دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړه. یو صحابي د دواړو جهانو سردار مبارک ته کېناسته او په جړا شو او د جړا دوران کې دې مار دا وایي چې د الله رسوله ته بېشکه برحق پیغمبرې، دې مار وایي چې ته بېشک برحق پیغمبرې او مونږ د الله شکریا ادا کوو چې خدای پاک ته خپل پیغمبر راولېږلی. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې لکه جاړې ولې، دا خو رښتیا خبره چې د خدای رښتونی پیغمبر یم او د نبی علیه السلام په نبوت شکریا ادا کول پکار دي، دا جاړې ولې؟ وی د الله رسوله ما ته د جاهلیت د زمانې یو واقع را یاده شو. کله چې ته نوې راغلی مونږ خلکو به لونه جمدی خښولی او دا به م ولې جمدی خښولی؟ دا یو خو په دې وجه چې دا لوی شي نو دا بس خوري څه. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. رب العالمین فرمایی چې ګورې بچی د لوږې د وجې نه مه وجنه چې دا به وږي شي ډوډۍ به د کمې وي. نحن نرزقهم و ایاکم، مونږ دوی لم رزق ورکو تاسو لم درکو، روزي رسان الله دی او د دې قتلول او وجل دا ډېره لویه ګناه ده. روزي به څوک ورکوي؟ روزي ګورې یو الله ورکوي، انسان بسي او د انسان کار بسي. کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. شاعر وای ډېر کرته یو عقلمن او هوښیار سړی به ډېر به هوښیاري، لیکن د هغه د کسب او د رزق ټولې لارې به بندي، درک به د روزۍ نه لګي، روزي به مخکې دی به ورپسې وي او داسې ناپویه به جاهل به چې د خبرو چل به نه ورځي، خو که ډوډۍ او روزۍ ته وګورې نو د پیسو د سنبالي ځای به ورسره نه. هوښیار عقل خدا وایي چې هوښیار دی نو مال ډېر ډېر ځکه تجارت په هوښیارتوب کېږي، لیکن دی به هوښیاري روزي به مخکې دی به ورپسې وي، درک به نه لګي. یو کار ته چې لاس اچي کار به نه سمېږي او بل به قمقلي د دوو خبرو چل به نه ورځي، لیکن داسې مالدار به چې خلک به ورته پسخېږي. نو عقل او روزي په عقل نه ده، روزي په فضل ده، بس چې الله وغواړي نو چاله ورکوي او چې وغواړي چا نه والي. نو رب العالمین فرمایي چې د تاسو له دوی له دا روزي مونږ ورکو او ګورې د بچو قتل ډېره لویه ګناه ده، بچي به نه وجنې. اوس هم د امریکې دا یو سوچ دی، یو پالیسی په مسلمانانو کې روانه چې بچې دو هی اچھے ځای په ځای دا پراپیګنډې دي، لږ خاندان او څنګه دی جون مزیدار او لږ بچي او جون خشته او دا ډوډۍ به د کمې وله ورکوي او دا به اوسېږي کم ځای. زه خو یم چې روزي رسان الله دی، بعض انسان د هغه به یو دوه بچي به رزق به تنګي او بعض انسان به د هغه به 10 او 15 بچي وي او ښه به په الله مهرباني روزي به زیات وي. خو غلطې خبرې. نو مونږ به لونه جمدی خښولې، یو خو د دې وجه نه چې دا به لوی شي ډوډۍ به ورله د کمې راځي، دویم دا چې دا به سبا پیغله شي نو دا به واده شي نو زما به زوم ګرځي، زومان به مې وي، دا به دوی د یو شرم ښکارېده. هلکه ته چې د چا زوم یې، چې څوک په دې شرمېږي چې زما دې زوم یې نو دې چې په خپله د بل چا زوم دی. نو وایي مونږ به لونه جمدی خښول. نو دې نبي علیه السلام ته خپله واقع بیانوي، وایي ما واده وکړ او د واده شپږ یا اووه میاشتې پس یا اته میاشتې پس زه د تجارت په یو سفر باندې بار ووتم، ځکه د مکې مکرمې د خلکو زندګي ټوله په تجارت وه، سوداګري به یې کول، هلته خو پټي شته نه او تجارت پسې به چې انسان اوت نو کال به م نو، 2 کاله به م نو، 3 به م نو، 5 به م نو، 6 به م نو. د کوسم ډېر خلک څوک سعودي ته، څوک دوبۍ ته لاړ شي، څوک کال پس راشي، څوک 15 کاله پس راشي. خو به پیاده مزلې وي چې یو ځل به په تجارت قافله کې ووته بیا په کلونو واپس نه راته. وی زه چې لاړم کله تلمه واده مې وکړو، د واده شپږ اووه اته میاشتې مې وشوې، خو چې زه ووتم زما د تلو نه پس زما په کور کې زما لور پیدا شو، لور مې وشو. زه خو نو ما تجارتي سفر وکړ، شپږ اووه کاله پس زه واپس رالم. چې رالم واپس
زما غلور زما په کور کې ګرځېده را ګرځېده ښه لویه شوې وه خشته مزېداره خو مور پوی کړې وه او رشته داران یې مراله پوی کړي وو ځکه زمونږ خو دا رسم و د جاهلیت یو رواج و یو پرده زمونږ پړه لګېدلې وه الله دې د دغه پردې نه وساتي دغه پرده چې پړه ولګي د انسان عقل بیا کار نه کوي نظر کار نه کوي پلار ورته دشمن ښکاري مور ورته دشمن ښکاري ښځه ورته دشمن ښکاري بچی ورته دشمن ښکاري پړه مې پرده لګېدلې وه نو زما رشته داران او ماشوم یې پوه کړه چې ګورې تاسو به دا نه وایي چې دا د لور ده هغه زمانه کې دا وینځې وې مونږ به دا وایو چې دا مونږ یو وینځه په بیه اخیستې ده د خپل خدمت لپاره هسې نه په زړه یې زنګ پروت دی دا ماشوم به چې ته رونیسي او چې ته یې مړه نه کړي ښه نه کړي لونو سره خو به یې نفرت کوه وایي هغه ماشومه چې به ماله راله او ما سره به یې مینه کوله خو د الله شان دی که نه چې د پلار او د بچو په منځ کې کومه د وینې رشته یي که نه او د وینې کم محبت او کم مینه یي نو هغه نه پټېږي ماله به راله ما به ځان ته رانږدې کړه ښځې نه مې تپوس وکړه چې ښځې دا ماشومه څوک ته دا یو وینځه ده مونږ اخیستې ده بل چا نه مې تپوس وکړه دا ماشومه څوک ده دا وینځه ده جي دا دوی اخیستې ده ماشومې نه مې تپوس وکړه هم پې کړې وه بچې ته څوک یې زه خو د وینځه یم دوی اخیستې یم ځان یې ټول راته پېښ شو خو چې ورځ تېرېدې نو ما ته پته ولګېده چې دا زما لور ده دا وینځه نه ده هغې به ما سره ډېره مینه کوله چې زه بتلم زما دې مرۍ ته به یې لاسونه راواچو ما به ځان ته رانږدې کړه خو چې ما ته کله پته ولګېده چې دا زما لور ده نو ما کې هغه جاهلیت راټوپ کړی چې ښه زما لور به دا خو وجل پکار دی نو زه لاړم او ما د کلي نه بار چېرته یو دشته کې یو ځنګل کې یو کوی وکنم دا خپله واقع نبي علیه السلام ته بیانوي او چې کوی مې وکنه چاري او سسکورې مسکورې مې یوړې هلته مې کېښود هېڅوک مې پوه نه کړل دا ماشومه ما راواغېسته چې بچې زه چې ځو چې ته بازار ته دې بوځم میلې ته دې بوځم څه سودا ته لوالم خوراک ته لوالم دا ما ته راته غاړه وته او نیغه مې بوتله او اقه دشت و بیابان ځنګل کوی ته مې ورسول خو چې دې ماشومې کله کوی ولید نو دې چغې کړې دا خو یو رواج و که نه په مکه مکرمه کې هغې ته خو پته و پوهېدل چغې کړه چې بابا څه کوې وی ما ځان ته رانږدې کړه ښکل مې کړه او ما د ځان نه شکوله خو هغې چېرته زه پرېښودم زما دې مرۍ تاوېدانده شوې زما دې سټ تاوېدانده شوې چغې یې والې چې بابا ما ګناه څه کړې ده ما څه غلطي کړې واقعي د ماشومې څه ګناه ده ما څه ګناه کړې ده ما څه غلطي کړې ده ما څه جرم کړی دی بابا څه چل مې کړی دی او زما دا شونډې به یې ښکلولې ځکه ماشومه چې نه او ما ته راته غاړه وتله وایي ما په ډېر زور او په ډېر چک باندې دا نه جدا کړه په کوی کې مې وغورځوله او هغه خاورې او هغه تیږې مې پې د پاسه ور واچولې هغې کریکې والې او ما پې د پاسه لوی قبر جوړ کړه او جمدی مې ښخه کړه د الله رسوله اوس هم چې ما ته هغه وخت را یادېږي نو ما له ژړا راځي زما هغه ماشومې باندې هېڅ قسمه ترس را نغی هېڅ رحم مې را نغی د هغې په هغه چغو مې هېڅ پروا ونه لرله د هغې هغه ماشومې لې چې دقسې ما ونیولې او د خپلې مرۍ نه مې جدا کړلې او په کوی کې مې وغورځوله دا د جاهلیت هغه رسم و د جاهلیت هغه رواج و خاوره مې پې بمبار کړه نو د خدای رسوله ته رښتونې پیغمبرې او موږ ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تا خدای راوستې او موږ د جاهلیت د دغه رواجونو نه خلاص شو داسې به خلکو کوي داسې به زما په خیال چې درنده به هم داسې کارونه کوي تاسو دې غوا ته نه ګورئ د غوا بچې خو د څوک یو پوټې لغوندې وچړي نه هغه غوا ورپسې ښکرې وباسي یا د سپی بچې چې د ماشومان بچي د سپی ته یې ولته وله ورکړه سپی څومره دغه شی دی او هغه سپی ورپسې منډې وایي یا سپی به هم پرېږده د شاتو مچی یا د سرو مجو دا ګبین د بچو ته معمولي ډکې ولې یو څه هغه بچي دی چې مچی در باندې څونه راپارېږي چرګې ته وګوره چرګې بچي له خو ته لاس یو څه چې چرګه در باندې څونه ټوپونه وایي لیکن د دغې ظالمانو بدبختانو په زړونو کې رحم بالکل ختم شوی د جاهلیت هغه مهر یې په زړه باندې لګېدلی دا چل به کو رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې دنیا ته راولېږه او دې کې د الله حکمت و د رڼا به هله تا ته فایده ښکاره شي چې تیاره شي چې تیاره نه وي د رڼا فایده نه او د یروس کې ته بلف ولګوه څوک هم پروا هم نشته د بلف څوک دام نه وایي چې بلف بل دی څوک دام نه وایي چې ډېره ښه رڼا ده خو چې کله تیاره شو تا بلف ولګو نو بیا خلک ویل که ډېر ښایسته بلف دی ډېره تیزه رڼا ده نو د رڼا